خیرات لا روان یو ټیک شوله او باغ ول بیگم کې خیرات دی او ډېر زبردست پروګرام دی. السلام علیکم ملګرو تواب یم، تاسو ډېر ښه خلک مې پېژنئ. پرون موږ په لاهور کې خیرات وخوړو، ډېر چې ملګري به حیران وي چې په لاهور کې موږ څنګه خیرات وخوړو. په لاهور کې موږ داسې خیرات وخوړو چې عثمان خیل او اشاړي سره تعلق لرونکی شیر عالم او زاهد خان په باغ البیګم کې د هوټل افتتاح وکړه او موږ ته پکې ته انویټیشن رالیږلی و. موږ د سمناباد نه لاړو، زه او زموږ سره ګران مشر امیر محترم صابر الله او چې هلته موږ لاړو نو هلته دا ماحول و، تاسو بلکل په دې ویډیو کې کتلی شئ چې د هغوی ماشاءالله خپل بیا ډېر ښه کلیواله دی عثمان خیل هغوی راغلي ورسره داسې بیا چې خاص خبره ده. مبارک ورکړه او ډېر زبردست کار یې وکړو. خوشحالۍ خبره ده خوشحالي کو او بیا خاص کر کې خپل کلیواله او بیا همداسې کسان کار جوړ کړي ډېره زیاته زموږ لپاره خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. ویډیو کې بلکل تاسو کتلی چې صابر الله او د هغوی چې کوم ډېر ښه کلیواله هغه پکې ته راغلي. باغ البیګم کې ډېر سپیشل ډېر زبردست هوټل افتتاح وه او خیرات یې کړی و. خیرات کې ډېر چې خلکو ته ویلي وو نو پښتانه هم ډېر ښه راغلي او بیا ورسره چې کوم د هغه ځای آس پاس خلک پنجابیان دي هغوی پکې ته هم راغلي وو او په لاره چې کوم خلک تېرېده هغوی پکې ته هم شرکت وکړالو او دوا خیر وشو او د هوټل افتتاح وشوه او ډېر زبردست کار و او موږ ډېر زیات شکریه ادا کوو چې هغې موږ راوغوښتو. د هغې نه باوجود دا ده چې الله تعالی دې والله کامیابي ورکړي او چې دوی دا هوټل وچلېږي او دوی پکې ته کامیاب شي. دې سره سره زموږ دعا ده چې څومره تورغر سره تعلق لرونکي زموږ ملګري پښتانه دلته کارونه کوي، په لاهور کې محنت مزدوري کوي، الله د هغې ټول د خپل کاروبارونو مالکان کړي. نو زموږ دپاره به ډېر زیاته خوشحالۍ او د اعزاز خبرې کوشش او محنت پکار دی. د خپل کار کوشش کوئ، محنت کوئ، انشاءالله داسې به ورو ورو هر سړی سبا د خپل کاروبار او مالک. شکریہ.